امریکې نه ښه خبر د طالبانو خپلمنځي اختلافات او بیانه کې چې د طالب په ضد د مقاومت چې کوم مشران دي د هغوی غونډه او د هغوی د طرفه طالبانو ته افر په دې دریو سیزونو باندې خبره کو لمبه خبره خدا ده چې د طالبانو خپلمنځي اختلافات څو ورځې وړاندې به تاسو کتل چې ډېر خبرونه راتلل چې سراج الدین حقانی صاحب هم بهر تللی دی، استاد عباس ستانکزی صاحب چې کوم دی هغه هم بهر تللی دی، بیا ورپسې چې کوم دی ډیپټي پرایم منسټر سینیر طالبان رهنما ملا برادر صاحب چې کوم دی هغه هم لاړه، بیا ورپسې خبر راله چې وزیر اعظم ملا حسن اخوند صاحب چې کوم دی هغه هم د استعفا ورکړې ده د ملا هیبت الله صاحب ته او وجه دا خو ولا چې د وزیرانو د کابینې ملګرو ته وی چې ملا صاحب په دې قانې کې چې د افغان ولس چې کوم غوښتنې دي دا اومني او د هغوی د مفاد لپاره کارونه وکړي. په دې باندې ډسکشن روانو د هفته 10 ورځې، خو داسې نه وه چیرې ګنې د طالبانو ترمنځ چې کوم د اختلافاتو دا دومره و چیرې د یو بل خلاف راپاسېدل، بلکې یو پوینټ اف ویو اوس مونږ ګورو چې دوباره کیدی شي د دې د خبرې چې کوم دي دې له څه توجه ورکړي شي، خو د دې دوران کې د ملا هیبت الله صاحب د طرفه یو بل امر هم راغی او هغه دا چې د سکول طالب علمانو باندې هم خاص کر د پګړۍ په سره ولو د خصوصي جامو هغه ډریس کوډ وته ایشو کو. د افغانستان چې کومې مسلې دي هغه یو طرف ته د کابل انتظامیه غواړي چې د افغانانو چې کومې مسلې دي په دې باندې توجه ورکړو. ملا هیبت الله صاحب ته وی چې دغه پرېږدی دا به کېږي، لمبې مونږ خلکو کې چې کوم دی ظاهري د شرعي هغه احکام پې دغه کړو، دا اختلافات په دې باندې دي. اوس دې دوران کې کله چې د اختلافات سیوا کېدل خبرونه راتلل چې سراج حقانی صاحب هم لاړه، ملا برادر صاحب هم لاړه، حسن اخوند صاحب خبره کېدله، عباس ستانکزی صاحب خبره کېدله. دې دوران کې په ویانا کې یو 15 ورځنی کانفرنس د هغه مشرانو د افغانستان څوک چې د طالب په ضد لګیا دي او هغوی دا پوینټ اف ویو دی چې د طالب دا نظام د چلیدو نه دی او آلریډي نړۍ ته خفه ده، امریکا ته خفه ده، ځکه چې د پریزیډنټ ټرمپ کوم کمپین هغه دوران کې د طالبانو باره کې د افغانستان باره کې ډېر جارحانه یو اپروچ نو هغوی دا غونډه چې وکړله اوس په غونډې باندې ډېرو افغانانو تنقید وکړو. د هغې وجه دا وه چې افغانانو وی چېرې تاسو کله وینو تاسو څه کړي، تاسو وخت کې هم دغه رشید دوستم صاحب دی، هم دغه استاد عطا صاحب دی، هم دغه احمد شاه مسعود صاحب دی، هم دا خلکو څومره ظلمونه روانو، څومره زیاتې روانو، یو ډېر ښه فرصت میلو شو، یو ډېره ښه موقع میلو شو د افغانستان جوړولو، خو هغه تاسو بهلله او ټول وخت مو په کرپشن کې، په زیاتیتوب کې، د مخالفینو په وښلو کې، په ټکولو کې، د یو بل سره په نفرت او په تربګنو کې تیر کم. امن نو اوس طالبان ناغلی دي، امن شته، خو طالبانو لکه صرف دا یو کار دوی دا وکړي چې خاصه توګه د زنانو د تعلیم باره کې دا یو ډېره غټه موضوع ده. که چېرې دوی دا ومني نو ما د سوشل میډیا باندې اکثر افغانان دا دي چې هغوی اوس هم طالبان په یو قسم له خوښۍ او هغوی دا وایي چې کم از کم ملک امن دی، خو د امن سره که دغه یوه خبره ومنلی شوه نو د مقاومت د دې جبهې خلاف آلریډي خلکو چې کوم دی ما ونه لیدل چې چا په دې باندې داسې مثبت کمنټونه کړي، خو مقاومت جبهې اخره کې بیا اخیره ورځ باندې هغوی چې کومه خبر راغی هغه دا و چې خوشحاله به و چې د طالبانو ترمنځ خو اختلافات ډېر دي. نو استاد محقق چې کوم دی هغه ملا برادر صاحب ته، سراج حقانی صاحب ته، دې ټولو ته دا وایي چې تاسو هم د کندهار د خلکو نه خفه، نو که تاسو غواړئ چې په افغانستان کې امن راشي، افغانستان کې ثبات راشي، افغانستان ترقي وکړي، نو تاسو راشئ زموږ سره شامل شئ. اوس انټرسټینګ خبره دا ده چې ملا هیبت الله صاحب دا کم چې سراج حقانی صاحب دی، برادر صاحب دی، حسن اخوند صاحب دی، دا د طالبانو ډېر لوړپوړي مشران دي، نو دوی ته د جبهې د طرفه دا دعوت ورکول چې کوم دی دا ډېره غټه خبره ده چې تاسو راشئ او زموږ سره میلاو شئ په دې باندې. خو بل طرف ته چې بیا کله موږ وکتل چې ملا برادر صاحب هم رپورټ ته دي چې واپس راغلی، سراج حقانی صاحب هم واپس راغلی، خیال دا دی چیرې دوی به اوس کیدای شي ملا هیبت الله صاحب دې ته قانع کړي چیرې د بعضې څیزونو باندې هغه په خپل موقف کې راولي، کمې راولي او لږ نرمي پکې راولي. خو دې سره سم چې کومه د طالبانو دپاره د ډېره دغه خبره ده، د اطمینان خبره ده، هغه دا ده
چې د امریکای سره د دوی کوم خلکو توقع وا چې امریکا یا ډونلډ ټرمپ د طالبانو خلاف کاروایي وکړي هغه شی ونه ځکه چې اقوام متحده عرب امارات چې دي د هغې په تر باندې چې کوم دی یو چینل کولاو شوی دی او امریکای دا اطمینان دی چې د طالبانو خلاف زمونږ څه دغه نشته او نه افغانستان دا وخت کې د امریکای د موجوده چې کومه انتظامیه ده د امریکای د هغوی په رډار کې افغانستان دومره زیات نږدې نه دی یعنی د افغانستان دومره اهمیت نشته او نه د طالبانو سره هغوی څه ذاتي دغه لري نو مطلب دا دی چې د امریکای د طرف هم خطر نشته نور دنیا د طرف هم خطر نشته مقاومت د طرف هم غټه خطر نشته که خطره افغان طالبانو ته ده نو د خپل دننه نه ده نو پکار دی چې ملا هیبت الله صاحب هغه څوک کم چې د ولس غوښتنې د ولس د ښېګړو دپاره د ښه کولو دپاره او د افغان دولت د ښه کولو دپاره نور که تو ګورې نو نه ګاونډیان غواړي چې دوی دی نه نړیوال غواړي چې دوی دی او نه افغانان غواړي چې دوی دی خو صرف که ګیله ده نو ګیله ترې دا ده چې د دوی د سختو پالیسونه